دې باندې دا که نه چې موږ د پنجاب په سیاست کې کار نه لرو، کو یو باچا کېږي او کو بل باچا کېږي، په هغه کې زموږ کار نشته. موږ د باجوړ په امن کې لګیا یو ته وایي چې باجوړ کې د امن پیدا شي، چې دا اوس څومره ډزې شوي دي او خلک پکې بل دی، موږ په دې باندې خفه یو چې دا ډزې ولې وشولې. په دې ډزو باندې د پابندي ولګوي. یو سړی دهشتګرد دی، په علاقه کې دهشتګرد دی، دهشتګردي کوي. حکومت څخه دومره طاقت شته دی ودې نیسي که نه. نورو علاقه موږ امن غواړو چې زموږ باجوړ کې امن راشي. موږ ملکانان به هغه چا له ووټ ورکوو توا دی چې زموږ کار مخکې کوي. زموږ په دې کې نشته، زه په دې کې سیاست موږ نه کوو توا دی چې زه یا د یوې پارټۍ سم یا د بل موږ د یوې پارټۍ سم نه یو، یو ملک هم د یوې پارټۍ سره دی. بېګا یو خبره چلیږي دا مشران چې دي د حکومت راپاڅولي. نه موږ حکومت راپاڅولي، موږ په خپل د طاقت باندې راپاڅېدلي او په خپله خبره باندې راپاڅېدلي. د حکومت په طاقت به موږ د حکومت په فوجي باندې خفه کېږو. دا کوم ورانی چې شوی دی په دې باندې موږ خفه یو. د حکومت د هر څه خراب کړه توا در په دې باندې دا به موږ حکومت جوړوي. په موږ باندې ګراني راغلې ده، موږ د دې په دې بحران باندې خفه یو. په 3.5 روپۍ باندې په موږ باندې وړي دي. موږ ته دې د مین دوړه راټاټ شي چې د غریبانو ته سهولت جوړ شي. توا ده موږ په دې جلوسونو باندې څه کوو، موږ نه جلوسونه وباسو. د دې دپاره تاسو څه تړک دی چې رواج باجوړ کې خو ډېر شی نه ښکاره اوس ورک شوي دي. د دې لپاره موږ ملکانان ټول راغونډي کوو. یوه غونډه دا غونډه هم ده، بله غونډه به کوو، یوه تړه به ږدو. توا ده چې موږ پکې منظم شو، موږ پکې مضبوط شو. په توا ده چې موږ د دې خلکو نه منو، د سیاسي خلکو یو سیاسي دا سیاسي خلک نه دي چې کوم سیاسي خلک دهشتګردي کوي یا حکومت ته نقصان پې کوي یا دکان ته نقصان پې کوي یا قوم وژني. توا ده هغه د حکومت ونیسي، د حکومت څخه طاقت ته ودې نیسي. دا اقدام خو سیاسي جلسې خو مخکې هم کېدلې، نورو خلکو هم کولې. اوس چې پی ټي آی جلسې کوي د هغو مشر یې نیولی. نه مشر خبره دا د ایوب خان د وخت نه روان دی، حکومت روان دی. او د حکومت ایوب خان د وخت نه د حکومت روان دی. ایوب خان ته ویل وایي ایوب خان کوته مرده باده. توا ده دا به کله یو باچا کېږي کله بل، چې اسلام پکې نه وي موږ یو کسب نه منو. توا د دین اسلام پکې نه وي، مونځ اودس پکې نه وي، یو باچا وي او په تخت باندې ناست یو باچا په تخت باندې ناست او د ماخوستن مونځ خزانې کې حی علی الصلاه ووایي وایي دا به د پیراون څخه پاڅېږي. د دې خلکو مونځونه کوم دي. مطالبه هم څه ده اوس د حکومت نه هم څه مطالبه؟ د حکومت نه موږ دا مطالبه ده چې موږ د امن پیدا شي، علاقه کې د امن پیدا شي. بس انتخابات به کېږي، کله به کېږي، څه به کېږي که نه، دا سیاسي معاملې دي. توا د حکومت کې امن بس پیدا شي زموږ باجوړ چې څه بدامني ده دا د پی ټي آی د وجې ده. نه دا خو بس دې دهشتګي سروک دی، دې خلکو دهشتګي سروک له توا ده پولونه هم وران شو، دغه هم شو. جلسې به یې کولې، پور امن جلسې به یې کول، پور امن طریقه باندې به چلېدله. بل دا خبره چې د ښار په بازار کې موږ جلسه نه منو. ښار بازار کې په پارټي کې جلسه نه منو، په انات کې نه منو، په بدغه کې په ناوغي کې نه منو. پر امن جلسه دی کوي، بار ځای کې دی کوي، بار ګراوند کې دی کوي، د ښار په ګراوند کې دی کوي، د ښار نه مخته دی کوي، په بل ځای کې دی کوي، بل ځای کې دا د دکانداران بند شي، دکانونه بند شي، هر ځای بند شي. خلکو ته مشکلات دي، ګاړو ته مشکلات دي، قوم ته مشکلات دي. دا مشکلات دي نور د قوم ته نه پېښ